د سوات خلک ډیر پرامن، ډیر نازک مزاجه، ډیر میلمدوس، ډیر پر ریاست مین خلک. او د مینتیا دا انتها ده چې په اسلام آباد کې د شپې په 2 بجې اعلان وشي چې روژه ده، نو په سوات کې روژه وي، په ملاکنډ ډیویژن کې روژه وي. او د مینتیا دا انتها ده چې په اسلام آباد کې وایي چې اختر دی، نو په ملاکنډ ډیویژن او خصوصا په سوات کې وایي اختر دی. او د ریاست سره د مینې دا انتها ده چې د بجلی او د ګیس بل راشي، که په کور کې نارینه نه وي، په کور کې ځوان نه وي، نو زنانه د بجلی بل په لاس کې نیولی او په کور کې برنډې لځي او غولې لځي. هله سبانې اخرنی تاریخ دی چې نن ریاست ته بل جمع کړو. خو د افسوس خبره دا ده چې څومره موږ په ریاست مین یو، څومره په دې خاوره او په دې وطن مین یو، څومره په خپل فوج او په پولیس مین یو، څومره په خپلو ادارو مین یو، امر تکالیف د هغې نه زیاتې سختې. لکه په 2008 کې تا اپریشن وکړو او 3-4 قسمه اپریشنې دې وکړې او په میلیونو ډالرې خرچه په هغې وشوه او 80,000 مړي په هغې کې وشول. او تا دنیا له باور ورکو، تا دنیا ته د میډیا په ذریعه ووې چې په سوات کې مې داسې امن راوست چې د دنیا یو طاقت په سوات کې به د امني نشي راوستی. نن ترو پراپر چینل 500-600 کسان رالل، زما ریاستي ادارې وددي. ترو پراپر چینل سره د اسلحو، سره د ټوپکو، سره د بمانو، او زما د وطن یو غړی، زما د وطن یو مشر، یو عزتمن مشر چې ډاکټر نجیب په خپل کتاب کې لیکلی دي د خپل وطن ازمري موج نه ګینې د ګاونډي کلي لیوګان به امات کی. نن ادریس خان ګناه سو، کور یې جوړو، د کور تماشې راتلو، بیا د هغه سره د چاغ غریبانان، دیاړیمار مزدوران، بیا د هغه سره زما د وطن پولیس ډپارټمنټ رونه، هغه غریب بمي چاودنه کې هغه والوځو، هغه شهید کو. او په کومو ورځو کې په 2022 کې دنیا سپومۍ ته وخت هلته جوار نل کړل، نوې نوې تجربې کوي. او زه نن هم د خپل ریاست نه امن غواړم. څومره د بدبختۍ خبره ده، دا څومره د افسوس خبره ده. زما 2 ورونه شهیدان شو، ما خپل 2 ورونه په وینو کې لت پت چت کړي. نن هم زما مور فضل حیات چټان یادوي، نن هم زما مور سکندر حیات چټان یادوي، نن هم زما وراره خپل پلار یادوي، نن هم زما خور خپل رور یادوي، نن هم زما سپین ږیری پلار خپل بچي یادوي. او نن ته په ما پسې دهشتګرد رالیږي او بیا کور په کور ټلیفون کوي چې ماله 2 کروڑ روپۍ راکړه. دا څومره د افسوس خبره ده. او حکومت دا قسم حکومت ناست دی په صوبه کې چې کوربه امن راولي د میلمه د عزت لپاره. دا اولنۍ پیره ده چې میلمه امن راوسته او کوربه په قلاره راغی. لکه ته خپل وزیر اعلی وي، نو ته د دې لپاره خلکو منتخب کړې چې ته په سوات کې دماکې جوړې دي، قتل و غارت جوړ دی، ستا په ابایي علاقه کې، ستا په تحصیل کې، ستا په کوم غر کې چې تا 3 بنګلې شروع کړي، په هغه غر کې ناستي او هغه تا ته سوال جواب کوي. زه ماسخوتن او د ماښام مونځ او د سهار مونځ په کور کې کوم او زما د غرونه د افغانستان نه رالل د خپلې خور تپوس له، او د خور په تپوس کې 15 شهیدان کړل. نو دا چې لا خور مړه وي چې څه چل به یې کوو. دا خو ډېره د افسوس خبره ده. بیا هم زما سره ظلم کې، هم زیاتې کې. زمونږ په اسلام آباد کې د امن دپاره مونږ یو احتجاج کړی سواتیانو. نو ما وی دلته په 2 بجې د شپې پته نه لګي چې دا ورځ ده او که شپه ده. او په سوات کې چې مازدیګر شي نو مې خوف او حراس پیلاو شي، دهشت او وحشت پیلاو شي. د هرې مور سره غمي چې بچی مې رانغی. نو که دا سوات د دې ریاست پاکستان سره نه وي، خو موږ جدا کوي چې خلک په ټوپک راوالي، خپل حفاظت به پخپله کوي. او که د دې ریاست ذمواري او عیني ذمواري زما چې مال امن، ستا د شهریانو، ستا د سټیزن د جان و مال عزت ابرو حفاظت پتا فرض دی. نو کم حفاظت چې ته د پنجابي کې، کم حفاظت چې ته د دې اسلام آباد کې، هغه حفاظت د سوات په بچي باندې هم دی، د سوات په سپین ږیري هم دی، د سوات په جومات هم دی او د سوات په مدرسه هم دی. وایي پخوا به خان وجلم اوس مې ملا وجني. دا شعر دی قومي او خبره ده.